وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل. طالب مخکې درته ویلې چې علم یو استدلالی دی او یو ضروری. بیا مو ویلې چې وما ثبت منه بالاستدلال فهو اکتسابی. هغه علم چې په استدلال ثابت دی نو هغه کوم علم دی؟ اکتسابی علم دی. کم علم چې ثابت بالاستدلال چی نو هغه علم اکتسابی دی. علاقه مو بیان کړله په مابین د اکتسابي او د استدلالي کې چې د دې دوانو ترمنځ کومه علاقه ده. اوس ته دا خبره درته کوي چې کم ضروری دی نو ضروری د دو شیانو په مقابل کې راځي. کله ضروری راځي طالبه په مقابل د استدلالی کې او کله راځي په مقابل د چا کې؟ د اکتسابي کې. اکتسابي څه شی کا؟ عام. او استدلالی مو څه شی کا؟ ویل چې هر استدلالی اکتسابي وي ځکه په استدلال کې استعمال د چا وي؟ د آلاتو د اسبابو وي. خو داسې نه ده چې هر اکتسابي دي څه وي؟ اکتساب دی وي او استدلال دی نه وي که نه. دا خبره تېره وه. اوس وی و اما الضروری هر چې ضروری دی نو دا لاندې ناقد وی دلته په کلام د صاحب د بدایي کې یو څه تناقض دی چې دغه مقدمه دی غرض ده په دغه مقدمې سره دفع دغه تناقض ده خبر را روانه ده. و اما الضروری هر چې ضروری دی فقد یقال کله دا ویلی شي په مقابله د اکتسابي کې. یعنی ضروری څه شی دی؟ یعنی هغه چې اکتسابي نه وي. ضروری هغه دی چې اکتسابي نه وي. ويفسر تفسیر کولی شي ده بما لا يكون حصوله په هغه څه باندې چې نه وي حصول ده مقدورا للمخلوق. مقدور چا لره؟ حصول مقدور د مخلوق نه وي. څه معنا؟ يكون حاصلا من غیر اختیار للمخلوق. ضروری هغه دی چې هغه په حاصل نه وي په اختیار د چا سره؟ مخلوق. اکتسابي خو هغه چې کسب پکې وي اختیار وي. استعمال د آلاتو د اسبابو وي نو ضروري به هغه وي چې هغه اکتسابي نه وي. معنا تحصیل د مقدور د مخلوق نه وي. حاصل وي من غیر اختیار للمخلوق. اکتسابي کې اختیار او په دې کې به څه نه وي. وقد يقال کله ضروري چې دی ویلی شي حملیږي په مقابل د استدلالي کې. الکه ضروري چې په مقابل د استدلالي کې راشي د بیا تفسیر کولی شي بما يحصل بدون فکر و نظر فی الدلیل. استدلالي هغه چې هغه حاصل وي د چا نه؟ د نظر او د فکر نه په دلیل کې. چې دلیل کې نظر او فکر وکړي او دا ترا حاصل شي نو دې ته استدلالي وایي. او بیا ضروری بچاته وي چې دا را حاصل وي خو بغیر د نظر او د فکر نه. پچا کې؟ په دلیل کې. په دلیل کې د نظر او د فکر نه بغیر حاصل وي. چې کله دا دو خبرې شوې نو فمنها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اکتسابیا. ځینو خلق ویلی دي چې کم علم حاصل شي په حواسو باندې چې دا خمسه دي د علم ته اکتسابي وي. اکتسابي ورته ولی وي؟ حاصلا بمباشرة الاسباب چې دا علم دی حاصل وي په مباشرت د اسبابو سره بالاختیار. بلا د مباشرت د اسبابو نه حاصل دی او اختیار شته پکې. وبعضهم ضروريا او بعضو چې دی بیا ضروري ګرځولی یعنی حاصلا بدون الاستدلال. تناقض تم پام دی. دلته چا ویلی دی چې علم ضروری چاته وي چې کم حاصل بدون الاستدلال وي.
چا ویل علم ضروري دی ته چې کم حاصل وي د مخلوق پکې اختیار نه وي نو خلاصه دا د ویل که ضروري د دوانو په مقابل کې راځي علم بالحواس ته چا استدلالي ویلې چا ورته ضروري ویلې صحیح ده او چا ورته څه ویلې اکتسابي ویلې چا چې اکتسابي ویلې نو معنی دا ده چې دا په مباشرت د اسبابو سره راځي ټیک د رښتیا په مباشرت د اسبابو راځي اراده دې وکړه سترګې دې واړولې او طرف ته د هغې نه بعد د علم راغی خو اکتساب هم دې ته وایي او چا همدقه علم حاصله په چا سره په حواسو سره دا ضروري ګرځولی استدلالي نه اکتسابي نه دی ګرځولی نو چې چا ضروري ګرځولی نو ضروري ورته په دې معنا وایي چې کوم علم په واسطې د حواسو سره راشي نو هغه بغیر د نظر او د فکر نه په استدلال نه وي خبره درسته ده که چا ورته اکتسابي ویلی نو هم درسته ده او که چا ورته ضروري ویلی دی نو هم څه شی ده ضروري ورته ویلی په دې معنا نه چې په مقابل د اکتسابي کې دی په دې معنا چې بغیر د استدلال او د نظر او د فکر نه د علم حاصلیږي او چا چې ورته اکتسابي ویلی دی نو هغې معنا هم درسته ده ځکه دا حاصل دی په چا سره په اکتساب سره په چا سره اوس راځه وبعضهم ضروريا اي حاصلا بدون الاستدلال فظاهر نو دا خبر اخکار شو چې انه لا تناقض في كلام صاحب البدايه دلته تناقض تاسو تمول چې مقدمه دی تقدیم په صاحب کلام د صاحب د بدایي کې چې د څه شی نشتا تناقض نشتا دی ولی نشتا حيث قال غویلی دی ان العلم الحادث نوعان علم حادث وی دو قسمه دی یو ضروری دی ضروری آغا دی چې الله تعالی پیدا کی په نفس د عبد کې بغیر د کسب او د اختیار د دنه لکه علم بوجوده و تغییر احواله او دویم اکتسابی دی وهو ما آغا دی چې پیدا کی الله تعالی په د کې په واسطه د کسب د عبد سره چې هغه مباشرت د اسباب او اسباب د علم خودری او حواس سلیمه خبر صادق او نظر العقل څه طالبه دا دو شو بیا ګورئ ثم قال بیا ویلی والحاصل هغه چې حاصل وي من نظر العقل نوعان حاصل د نظر د عقل ناغه دو قسمه دی ضروری دا هغه دی چې حاصلیږي باول النظر من غیر تفکر كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان دا لانجه دی ټکی نه جوړه ده پاس عبارت ته وګورئ علم حادث دو قسمه دی ضروری الا او بل و اکتسابی لاندې بیا وګورئ علم حاصله د نظر العقل نه چې دی دو قسمه دی ضروری او بل استدلالی کله ګوره ضروری په مقابل د استدلالی کې کوي او کله ضروری په مقابل د اکتسابي کې کوي نو دلته خپله شبه راغله چې هلکه څنګه ضروری کله په مقابل د استدلالي کې دی او کله په مقابل د چا کې دی وایي لکه ضروري چې په مقابل د استدلالي کې راشي خپله معنا یې ده او ضروري چې په مقابل د اکتسابي کې راشي نو څه شی دی خپله معنا یې ده اورې صاحب سلام اما ښه الله دې بات چیرته وای